الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پوښتنه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان په خپل ژوند کې کړی دی که نه دی کړی. کوم اذان چې د 15 وخته مونځ دپاره کیږي یا د ماشوم په غوږ کې کیږي، نو د مانزه د پاره چې کوم اذان کیږي په مسجد کې، نو دا نبی صلی الله علیه وسلم نه فعلا هو نه دی ثابتو، یعنی کړي نه دی، خو قولا ته دا ثابت دی. صحابه ته د دې تعلیم وغیره چې کوم دی ورکړي دی. اذان کله مشروع شوه دی؟ نو دا د هجرت په اولنی کال باندې په مدینه کې دا مشروع شوه دی. دا د جمهور علماو قول دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلو، نو د ملګرو سره یې د اذان په باره کې مشوره وکړه. نو په دې خبره باندې مشوره رااله چې داسې اواز به مقرر کو چې الصلاة جامعه. پس کله چې ملګری دا اواز اوري نو بس مانځه ته به حاضریږي. بیا عبد الله ابن زید ابن عبد الرب رضی الله تعالی عنہ صحابي خوب ولیدلو، او الفاظ د اذان هغه ته په خوب کې ویلې شو، او ملائکه ول راغلو. بیا غراله خپل خوب نبی له صلوات والسلام ته بیان کو، بس دقه اذان به وګرځیدل که صحیح حدیث کې دا راغلی دی. باقی د اذان ثبوت قرآن کریم نه هم ثابت دی، لکه سورة الجمعه کې یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، دی آیت کې د قرن سورة المائده کې وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، او د قرن سورة حامیم سجده کې وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. په دې آیت کې د بعضې مفسرینو قول دی چې دا په باره د اذان کې دی. نو دې درې آیاتونو نه هم اذان ثابت دی، او د اذان په باره کې خو بیا متواتر احادیث راغلي دي، او د ټول امت د دې په مشروعیت باندې چې کوم دی اجماع ده. خو اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم د مانزه د پاره خپل اذان نه دی کړی، فعلا ثبوت نشته لیکن قولا شته. ها، نبی صلی الله علیه وسلم د ماشوم په غوږ کې اذان کړی دی. سنن ترمذی کې روایت دی، 1516 نمبر حدیث دی. مشکات المصابیح هم راوړی 4152 نمبر حدیث دی. دا ابو رافع رضی الله تعالی عنہ صحابي وی رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمه بالصلاه. کله چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی پیدا شو، حسن رضی الله تعالی عنہ، نو ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو چې داغه په غوږ کې داسې اذان وکړه لکه کوم اذان چې د مانزه د پاره کیږي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.